ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबरान साहिबान د PK 63 دلته کې راغلي د پارټۍ مشران زموږ منتخب ناظمین صاحبان د تنقید تحصیل د هر یو جنرال کونسل نه راغلي د پارټۍ تنظیمي ملګري او د پارټۍ اساسا د پارټۍ کارکنان زموږ د وطنپال یوت ارګنایزیشن ملګري او زما مشران او عزتمندو السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه ټولو کې اول خو ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو په دې لږ تنګ وخت کې روجه په خوله راغلئ او په دې میټینګ کې شریک شوئ. بنیادي طور باندې تاسو ته پته ده چې په 25 اپریل باندې د تنګي تحصیل د میر الیکشن دی. دې الیکشن لپاره د پارټۍ ټولو ملګرو متفقه طور باندې د ابراهیم خان نوم منتخب کړی دی. زه به دا ګڼم چې د قومي وطن پارټۍ هر کارکن هر مشر هر عہدیدار به دا ګڼي چې هغه په خپله ابراهیم دی او دا الیکشن ته هغه په خپله ولاړ دی او دې لپاره به کوشش کوي. جناب سکندر حیات خان شیرپاو، وزیر اعظم جناب عبدالحمید خان شیرپاو. عزتمندو زه ستاسو ډېر ټایم به نه اخلم، یو څو بنیادي خبرې کول غواړم. یو خو که وګورو نو مختلف خلک به راځي تاسو ته به اوس ووټ بیا غواړي. دا تېر الیکشن هم تېر شو، په هغې کې څه خو بعضې قوتونو هم داسې کردار ادا کړو چې هغې سره ټول دا پروسس چې دی په هغې باندې ګوته اوچتولو کېږي لګیا ده. 2013 کې چې کله موږ وې چې داخلي شوې ده نو ډېرو خلکو زموږ مخالفت کوي چې نه ده شوې، خو چې 15 کاله پوره کېدل نو هر څوک په دې متفق شو، دا ټول ملک په دې متفق شو چې هغه بلکل داخلي شوې ده. دې ځله د لومړنۍ ورځ نه هره پارټي دا وایي چې هغه داخلي شوې ده. او زه دا ګڼم چې د دې نقصان چې دی هغه دې ملک ته به رسي او دې عوامو ته رسي لګیا دی. د خلکو د جمهوري نظام نه هغه اعتماد پاسېدلو، د هغې ادارو نه اعتماد پاسېدلو چې چا باندې دا یقین و چې دوی به دا ملک چې دی د دې د ترقۍ لپاره به کردار ادا کوي. عزتمندو بیا دې سره سره دوه درې داسې څه عجیبه طریقې سره ماحول جوړ شو. یو خو داسې قسمه خلک راوتل چې هغوی شروع د دروغو نه کوي او خپل خبرو اختتام هم په دروغو باندې کوي. بل خواته داسې خلک هم راوتل چې هغوی د خپل تقریر شروع د جړا نه کوي او اختتام یې په جړا باندې کوي. که په دروغو شو که په جړا شو نو بیا خو ګورې پکې مونږ نه یو، خو په خدمت شوه، د علاقې د ترقۍ باندې شوه، د خلکو نه روزګار ورکولو باندې شوه، دلته کې د تعلیم سهولت ورکولو باندې شوه، د صحت سهولتونو ورکولو باندې شوه، نو بیا د قومي وطن پارټۍ هېڅوک هم مقابله نشي کولی. تیر دغه کې بعضې خلکو داسې فضا جوړه کړه چې یاره دا بعضې خلک په جیل کې پراته دي او بس دوی ډېر لوی قرباني ورکوي لګیا دي. دا کال یې نه دي پوره شوي. زه ترې دا تپوس کوم چې ستاسو خو له هغه شانتې قربانۍ هم نه دي ورکړې. زموږ مشر خو د جمهوریت لپاره
ته تېره شوې ده بیا زمونږ په دې سیمه باندې امن راوستل لپاره زمونږ مشر باندې دماکې وشوې زمونږ کارکنان چې دي شهیدان شو زمونږ وینه توی شوه خو زمونږ ملګرو خو اوف هم ونه کړل زمونږ ملګرو خپل دې خورې چې کوم قرض په موږ باندې هغه قرض یې ادا کړی دی خپل سیاست یې کړی دی د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا هغه میشن یې مخکې روان کړی دی خو تا ته یې څه ګیله نه ده کړې نن مونږ امدا خبره کوو چې یو طرف ته هغه خلک دي چې هغوی یا دروغ وایي یا ډرامې کوي یو طرف ته هغه خلک دي چې هغوی د دې علاقې ترقي غواړي زما دا یقین دی چې تاسو ټول به د علاقې د ترقۍ سره به ودرېږئ د قربانۍ سره به ودرېږئ د شهید وطن محمد خان شیرپا مشن سره به ودرېږئ انشاءالله عزتمندو وخت ډېر لږ دی چونکې دا کیمپین په روژه کې دی ټول اختر پسې سمدست الیکشن دی د هغې موقع به مونږ ته نه وي چې مونږ پروګرامونه وکړو زما خو دا تجویز دی چې یو خو دلته کې چې هر د پارټۍ کارکن دی هغه د ځان ذموار وګڼي او د هغوی ټولو له د پارټۍ د اړخه دا مونږ ذمواري ورکوو چې هر یو کس ته خپل پولینګ سټیشن ذمواري واخلي خپل پولینګ سټیشن به راله ګرځي انشاءالله دویم د یونین کونسل مشرانو ته زما دا درخواست دی چې سبا دې کینی ملګرو سره د پارټۍ کارکنانو سره او هغې کې د یو لیست دې جوړ کړي یو کمیټې دې جوړه کړي چې هغه د ډور ټو ډور ګرځېدو لپاره چې دې هغه دغه شي چې موږ هغوی ته ذمواري حواله کړو دغې کې به ابراهیم هم راځي هغه به مو سره ګرځي که چېرته زما ضرورت وي زه هم درسره ګرځم نور د پارټۍ مشران چې دي هغوی به هم راسره وي او انشاءالله دا به ثابتوو به چې دا تنګي تحصیل چې دی دا مخکې هم زمونږ و نن هم زمونږ دی او انشاءالله را روان وخت کې به هم زمونږ وي